زه به نن تاسو ته وایم چې د مس مردان چې کوم نیوز چې وایرل شوي دي په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې نو آیا دا حقیقت دی او که نه. نو بالکل دوستانو دا یو حقیقت دی او د ډیره د خوشحالۍ خبره ده او زه مس مردان په دې باندې اپریشیټ کوم او زه ته مبارکي ورکوم چې هغې دغه کار پرېښودو. مخکې هم نه ما دا مس مردان کتلې ده چې ته پراپر ویډیو او نه زه دا شیزونه ګورم او نه مې خوښوي، خو اوس د هغې ویډیوز ما وکتوی او چې خاص کر کوم دا اوسني ویډیو ده دا ما وکتله او زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې یو مسلمان ورور د غلط لارې نه راوړېدو. نو خلکو ته او خاص کر په دې انډسټري کې چې کوم خلک دي او یا د دغې سره ریلیټډ چې کوم خلک دي یا دغه شان چې کوم خلک دي پښتانه نور دي او ما له نومونه نه راځي ځکه چې زه نو دا د شیزونه ګورم او نه مې چې ته په زندګۍ کې شکر الحمدلله کتلي دي، نه په لایف باندې نه په مخامخ باندې او نه په ویډیوز کې چې ته هسې مهله راشي وګورم کني دا شان چې ته پراپر ویډیو مې نه کتلی، مطلب د 10 منټ ویډیو دا نو 8 منټ مې کتلی 5 منټ مې کتلی نه چې ته د یو منټ نه مې سیوا نه کتلی بلکې چا سره یم نو ما هغه اپریشیټ کړی نه دي، ما ورته ویلي چې یاره دا ویډیوز مه ګوره دا ښه خبره نه ده او نه چې ته شکر دی په دا شان پروګرامونو کې زه ما الله دې وکړي چې همیشه دا په دې لاره باندې او نور خلک تیم ته دې نه عبرت واخلي او دعوت تبلیغ زنده باد. او زه دې باره کې دا ویم چې څومره ملګري دي که نه سو ته ټولو ته ریکویسټ کوم چې مننه ستاسو به ډېره مهرباني او ډېر زما سره سالپاس نشته دې دپاره چې تاسو څومره ویډیوز دي نو پلیز د مس مردان ټولې ویډیوګانې ډیلیټ کړئ او سټارټ ګناه ده، یو ګناه داسې چې یو سړی پرسنلي وکړي سو بس ختم شي الله پاک نه توبه وباسي نو ختم شي او دا داسې یو دغه ګناه ده بلکې جاري ګناه ده کو هغه هر څه خو ګناه ورته راځي. نو زه ټولو ملګرو ته دا خواست کوم چې تاسو سره په یوټیوب چینل څومره باندې ته د ګانې دي ویډیوز دي نو مهرباني وکړئ تاسو ټولې ویډیوګانې ته دې ډیلیټ کړئ چې په دې باندې چې کوم دا کومه لاره اختیار کړې ده دا په دغې باندې لړه شي او زموږ نور څومره مسلمانان دي یا دغې کوم خلک دي نو هغه هم دا لار اختیار کی او د دې غلط لارو نه خپل ځان وساتي. نو زما تاسو ټولو ته بیا گزارش کوم چې تاسو چا سره هم داسې قسم ویډیوز دي نو مهرباني وکړئ پلیز دغه ټول ویډیوګانې ډیلیټ کړئ. زه تاسو ته منت کوم ځکه چې دا به زموږ په مردانو په ډېرو خلکو باندې یو غټ یو ښه افیکټس راځي نو ستاسو به ډېره مننه چې تاسو دا خپله چې څومره ویډیوز دي فیسبوک کې دي هر څه کې دي دا ټولې ویډیو ډیلیټ کړئ او بله دا چې دا اپریشیټ کړئ دا شیر کړئ چې مس مردان ته هم دا خبره واضحه شي چې زه آیا ما دا کوم فیلډ اختیار کو دا زما دپاره یو ډېر ښه فیلډ دی او دا یو ښه لاره ده او زه به دې کې هغه چې یو ښه محسوس کړي پراوډ محسوس کړي نو زه تاسو ټولو ته گزارش کوم چې دا څومره ویډیوز دي دا ختم کړئ دا چې اوسني کوم ویډیوز دي دا شیر کړئ چې مس مردان اپریشیټ شي او نور کوم خلک دي څومره هم دې فیلډ کې میوزیکل کې دي د ګناه طرف باندې دي چې هغوی وګوري چې یاره واقعي دا خو ګوره څومره دا خلک په دې طرف باندې شو نو هغه څومره اپریشیټ کېږي او خوشحاله دي او ځکه چې دا اکثر خلک چې کوم فیلډ کې نو هغوی وایي یاره مونږ دا فیلډ پرېښی نه دی او مونږ غریبانان شوي نه یو د رزق هغه سلسله هم ختمېږي. نو زما په خیال چې رزق ورکوونکی الله پاک دی چاله هم دا فکر نه دی پکار او بل دا چې یاره ما له خدای پاک یو پرسنالټي راکړې ده یو عزت یې راکړی دی نو تاسو دا ویډیوز زیاته شیر کړئ چې هغه نور کسان ته هم پته ولګي چې یاره صرف عزت او شهرت چې څومره فیمس دي هغه په دې کې نه دي په میوزیک کې نه دی هغه په تبلیغ کې هم کیدلی شي دا د یو پرسنالټي پورې نه ده او یو فیلډ کې نه ده دا تاسو هر فیلډ کې یې نو د صرف د الله د رضا لپاره کار کوئ انشاءالله تعالی الله پاک په تاسو ته خوشحالي درکړي.